नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरमो दोस्तानो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोږ او تاسو ته د روزې دغه میاشت نصیب کړې ده. دغه روزه ډیره له برکتو او ډیره د الله رب العزت له انعاماتو نه ډکه روزه ده. په دې روزه کې باید الله رب العزت بندگان الله رب العزت خوشحاله کی او هغه کارونه وکړي چې هغه د الله رب العزت د خوشحالي سبب ګرځي او له هغو کارونه ځان وساتي چې هغه د الله رب العزت د خفګان سبب ګرځي. هر مسلمان باید کوشش دې کار وکړي چې هغه د قیامت په ورځ د ده دپاره د نجات ذریعه وګرځي، د ده دپاره د فلاح ذریعه وګرځي، د ده دپاره د کامیابي ذریعه وګرځي او د هر هغه کار نه ځان وساتي چې هغه د قیامت په ورځ باندې د ده دپاره د ناکامي، د ده دپاره د رسوایي، د ده دپاره د ذلت او د ده دپاره د جهنم ذریعه ګرځي. نو محترم ورونو، په دغه میاشت کې باید مسلمان ډیر د نیکیو کارونه وکړي، ډیر نیک اعمال وکړي، نیکو اعمالو طرف ته متوجه اوسي، نیک اعمال په کثرت سره وکړي، د دنیا د کارونه ځان راټول کړي، دنیا کارونه کم کړي او د نیکی کارونه زیات کړي، د دین کارونه زیات وکړي. نیک اعمال په دغه میاشت کې باید مسلمان زیات وکړي. په هغو کې یو کار د نیکی څه ده او د ثواب ذریعه څه ده، هغه د قرآن مجید تلاوت. باید هر مسلمان په دغه میاشت کې زیات تلاوت دی الله رب العزت د کلام وکړي. حدیث شریف کې هم راځي، نبی علیه صلات وسلام په باره کې چې نبی علیه صلات وسلام به په دغه میاشت کې د جبرائیل علیه صلات وسلام سره د قرآن مجید دور کاو، قرآن مجید به تلاوت کاو. جبرائیل علیه صلات وسلام به باقاعده په دغه میاشت کې نبی علیه صلات وسلام ته راته او قرآن مجید به ورسره دور کاو او نبی علیه صلات وسلام او جبرائیل به په خپل منځ کې یو بل ته قرآن مجید ارواو او د اسلافو هم دغه طریقه ولا چې په دغه میاشت کې به د قرآن مجید تلاوت دی کاوه. نور کتابونه د دین کتابونه، نور مشاغل دا به ټول موقوف کړو، ختم به کړل په دغه میاشت کې. صرف د الله رب العزت قرآن مجید ته متوجه ول او دا قرآن مجید به تلاوت کاوه. د امام صاحب په باره کې راځي یو شپېته ختمونه به د په میاشت کې کول، په دغه روزې په میاشت کې. نور اسلافو په باره کې راځي چې قرآن مجید به دوی دومره په کثرت سره تلاوت کاوه چې بې شماره، همیشه 24 غنټې چې معمولی فارغه وخت به پیدا که بس قرآن مجید ته به متوجه و او د قرآن مجید تلاوت به کاوه. قرآن مجید تلاوت باید مسلمان ډیر وکړي او نبی علیه صلات وسلام حدیث شریف هم ده، الصیام والقرآن یشفعان، د قیامت په ورځ باندې به د مسلمانانو لپاره روزه او قرآن مجید دغه شفاعت کی. روزه بم شفاعت کی د قیامت په ورځ باندې چې خدای پاک په سړی مې لوګه تنده تیره کړې وه، د ما اشنایي یې کړې وه، د ما ملګرتیا یې کړې وله، د ما د نیولو لپاره د په ځان باندې لوګه تنده په ورځ کې تیروله، الله رب العزت دغه سړی به له ما سره جنت ته پرېږدي. د ما یې حفاظت کړی ده، د ما یې لحاظ ساتلی ده، د ما یې خیال ساتلی ده، نو دی به له ما سره جنت ته داخلی. او هغه انسان چې قرآن مجید په دنیا کې زیات تلاوت کړی، د قرآن مجید سره محبت دی، دغه سړی به هم سفارش کې قرآن مجید به الله رب العزت ته یایي خدای پاکه د شپې به ولاړو، خوب یې په ځان حرام کړی و، ځان لپاره یې راحت حرام کړی و، ما ته به ولاړو، زه به تلاوت کولم، شپه ورځ به لګیا ویه، د ما په تلاوت باندې له ما سره محبت و مینه وله، په ما باندې سترګې یې خیدلې، همیشه به ما ته کتل او زه به تلاوت کولم. په دنیا کې له ما سره خدای پاک ډیر محبت و. نن دی محتاج ده، نن دی ضرورتمند ده خدای پاکه، نن به زه دته په شمر باندې ورځم، په ګټه باندې ورځم الله رب العزت تر څو پورې چې دی بخښلی نه او د ما سره د جنت ته داخل کړی نه تر پورې زه دغه سړی نه پرېږدم چې په دنیا کې له ما سره محبت و. نو هر مسلمان باید د قرآن مجید د تلاوت خاص خیال وساتي، په دغه میاشت کې زیات قرآن مجید تلاوت کی، کم از کم یوه سپاره خو په ورځ کې تلاوت. هر لمانځه ته چې جومات ته ځي 15 منټه مخکې ولاړ سي، هلته 2 رکاته نفل وکړي، د 2 رکاتو نه وروسته 15 یا 10 منټه چې پاته وي په هغه کې چې څومره تلاوت کولی سي د قرآن مجید تلاوت وکړي. نو هر مسلمان ته پکار دا دی
چې په دغه میاشت کې د الله رب العزت دغه کلام زیات تلاوت کی او د قیامت د ورځې لپاره د ځان لپاره دغه قرآن مجید شفیع وګرځي. حدیث کې راځي القرآن حجة لك او علیک، دا قرآن مجید به د قیامت په ورځ باندې د تا لپاره حجت یا به په تا باندې حجت. هر مسلمان باید کوشش وکړي چې دغه د خپل ځان لپاره شفیع وګرځي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د قرآن مجید محبت نصیب کړي او الله رب العزت دې په قرآن مجید باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دې زیات نه زیات د تلاوت کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.